الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما عزت مندو زموږ استاسو درس شروع په باره د او خویونو کې چې سړی د هغې د وجې نه جنت ته داخلیږي. د قرآن جمع سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر انواع او اقسام د هغې ذکر شول د عمل په نیت. نه څه نور خویونه موږ ذکر کوو ترغیبا چې مؤمنان ندام خطا نشي. یو اوږد حدیث کې راځي مسلم په روایت کې په نمبر 949 انس بن مالک فرمایي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی. هغه چې جنازه رسې تېرېدلې شوه نو خلکو د هغې باره کې د خیر خبره وکړه چې دا ډېر نیک سړی و، نیک انسان، نیک شخصیت. د الله نبي ویلې چې واجب شو. صحابه دومره دقیق او متوجه انسانان وو. بله جنازه تېرېده نو په هغې باندې خلکو بده بیان کړه چې دا ډېر خراب انسان و. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ویل چې واجب شو. نو عمر ویلې زما مور او پلار ستانه قربان، یو جنازه تیره کړه شو په هغې خلکو ثنا وویلې، تا وویلې چې واجب شو. بله جنازه تیره شو په هغې باندې خلکو بد صفت وویلې، تا وویلې واجب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې هغه څوک چې تاسو په هغه باندې د خیر خبره وکړه چې نیک انسان دی، د هغه لپاره جنت واجب دی، او هغه انسان چې په هغه باندې تاسو د شر خبره وکړه بدي مو بیان کړه، د هغه لپاره اور واجب دی. انتم شهداء الله، تاسو د الله ګواهانې په دې ځمکه کې، تاسو د الله ګواهانې په دې ځمکه کې. الغرض دې ته ویل کېږي ذکر حسن. کله چې یو سړی دی په دنیا کې داسې ژوند تېر کړی دی چې کله به طور مثال دا موټ شو، د ټولو انسانانو وویل چې دا نیک انسان دی، ښه سړی دی، دا دی او دا دی. پوه شه په دې خبره باندې چې دغه انسان له الله عز وجل جنت ورکوي، ځکه داخله شهداء الله دي. نو یو خو دا ذکر شو چې باید موږ نه ذکر حسن پاتې شي. بل حدیث کې راځي په روایت د ابو هريره باندې، هغه فرمایي چې یو سړی سپی ولیدلو، د تندې د وجې نه په دې خټو باندې خوله لګوله. وایي دې وخت کې دې انسان د خپله موزه راواخیستله او څه اسباب یې پکې برابر کړه تر دې پورې چې اوبه یې راویستلې او د سپي باندې وسکلې. الله عز وجل یې دقه عمل د وجې نه دا جنت ته بوتلو. الغرض چې کله انسان دی د هغه د تربیت لاندې څه حیوانات راغله، یا دقه شان یو سړی ولیدلو، یو حیوان ولیدلو چې هغه مظلوم دی، تکلیف کې واقع دی، اسانتۍ پرې راوسته، د دې نتیجه به دی چې رب العالمین به دا جنت ته داخلوي. ابن قیم رحمه الله فرمایي، خطیب شربیني سراج المنیر کې هم لیکي چې کله سړي سره به د کور کې چرګه او د هغې سره ښه خوی ونه کړي، لم یکن دا نه دی من المحسنین د نیکانو نه. یو بل روایت کې راځي په روایت د سهل بن سعد، دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه او هغه څوک چې هغه د یتیم کفالت کو فی الجنه هکذا، په جنت کې به دقه شانو. دا سببه استاګو ته د دواړه سره یو ځای کړه، د منځ کې لږ سره کولاوالی راوسته. الغرض په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت د داخلېدو یو خوی ذکر کوي، د یتیم کفالت. بل روایت کې دا راځي چې کله د انسان د زړه کلک وغواړي چې نرم شي، د یتیم پر سر د لاس راکاږي. او بل روایت کې دا راځي بدترین کور په کورونو کې هغه چې یتیم پکې ښه تربیت ورسره نه کېږي. او بل روایت کې دا راځي چې نیک کور ښه کور په کورونو کې هغه چې هغې کې یو یتیم ښه تربیت ورسره وشي، پلار یې نشته، بې تربیته دی، تربیت یې وکړه. یو بل حدیث دا راځي په روایت د ابو هريره سے باندې، دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو عمره تر بل عمره پورې کفارتون، دا کفاره د لما د هغه ګناهونو چې کوم دي پرې مابین کړي، والحج المبرور، او حج هغه متقبل دی. مبرور دا معنی چې هغې کې اخلاصي، مبرور دا معنی چې هغه قبولي، مبرور هغې ته ویل کېږي چې د هغې نه وروسته ته به بل نیکۍ په طرف باندې حرکات وکړي. لکه امام مختصر صحیح البخاري کې دغه معناګانې شوي دي. لیس له دې لپاره جزا نه ده مګر جنت. دلیل چې په دې خبره باندې چې په دې حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت د داخلېدو دوه اسباب ذکر کړل. یو پکې چې شی ذکر کې هغه عمره کوله او دویم حج. یو بل سبب دا په روایت د عبد الله بن مسعود باندې دا فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي توبه مبارکي ده، که حالت د جنت کې قیمتي ولده لمن د هغه چا لپاره چې هغه مونږ کې په دې خپل صحیفه کې په دې خپل عملنامه کې استغفارا کثیره زیات رب العالمین عفو وغوښتل، استغفر الله لا اله الا انت. حدیث کې راځي بخاری مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے خلکو زه د ورځې اویا کړه د اصل کړه د رب العالمین استغفار غواړم، نو تاسو هم غواړئ. سره دې چې ګناهګار نو تعلیما لرفع الدرجات تواضعا دا ویلي
شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارک رہی چې کله به یو آیت دله مشکل شنو زر کړه به استغفر الله ویلي صاحب بنظرۃ النعیم د ابو هريره سے بارک فرمایي 12 زرا د چا بارک رہی سلویک زرا د چا بارک نور امراضی خو د معلوم عادت ټاکل نه دی په کار ځکه شریعت معلوم عادت ټاکي عبد الله بن عباس فرمایي به قرطبي ته نقل کړی چې بدی باندې الله عذاب ملک لری کوي کوم چې غیر مشین دی کمای اې دی وجنه سره چې د عذاب د دنیا د عذاب نه بچ کیږي پس باندې په استغفار باندې وهم یستغفرون قضیه محمله ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې په ځای کې موجودي ایمان پر رب العالمین باندې لرل د رب العالمین د انعامات او شکریا تسرو امر بالمعروف ونهي عن المنکر وغيرها یو بل روایت کې راځي جابر رضی الله عنه فرمایي چې وسړي پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وایي چې کله پنځه منځونه حکم فرض یعنی دا منځونه حکم فرض او روزه د رمضان ونسمه حلال وګڼم او کوم چې حرام دی هغه حرام وګڼم هیڅ په دې باندې زیات نه کوم ایزه به جنت داخل شم پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې او به ویل والله قسم په الله هیڅ په دې باندې نه زیاتو منو سوال دا رزنده خو نوافل زیاتواله په کار دی معنا دا دې خاص پورې دا خبره خلاص وا ابتدایي مسلمانو یا نه زیاتوم په دې سوال کې نه زیاتوم په دې جواب کې نه زیاتوم په دې تبلیغ کې یو بل روایت کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان دي چې الله رب العزت باندې الله رب العزت وي زی ضامنم یو هغه سړی چې اوزي خالص او خالص د رب العالمین د رضا لپاره مجاهد دا ضامن دی پر رب العالمین باندې چې کله وفات تر دې پورې چې وفات کې الله به جنت ته داخلي او یا به واپس کی سره د مال او اجر غنیمت نه بل هغه سړی چې هغه ماخام لاړ شي جمعه ته د الله باندې ضامن دي تر دې پورې چې وفات شي دا به جنت ته داخليږي یا به واپس شي سره د هغه اجر او غنیمت نه او بل هغه سړی چې داخل شي خپل کور له سلامتی باندې دا ضامن دي پر رب العالمین باندې دلته کې مراد د حق تفضلی الغرض په دې حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعات کې د ناس سره دا پیدا چې سړی په دې باندې جنت ته ور داخليږي یو بل سبب دا پروت او ابن عامر باندې راځي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې او دسو کې او به ویل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له گوی ورکوم په دې خبر باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه شریک نشته او گوی ورکوم په دې باندې چې محمد د الله بنده او رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم اجعلني من التوابين يلا ما وغرزوا توبه استنكنا واجعلني ما وغرزوا من المتطهرين د پاکانونا الا مگر در پاره د جنت اته دروازې کولاو کړی شي په کوم باندې چې وګړي داخلي دي شنو سوال دا عمل د شي وړو کې الله عز وجل په دومره لوی جنت ولې مرتب کې جواب ته عمل موږ وړو کې کاری د الله په دې باندې اوچت توحید دی دیم رب العالمین لوی ذات دی لوی ذات شاندار چې د معمولی عمل د وجه ډیر کارونه وکي او دریم جنت نه محرومیدل دا لوی تاوان دی نو الله رب العزت په دې مقام کې ست اسباب برابر کړي چې د انسان دل اور داخل شي دویم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت کې دروازه ده باب الریان پاغي باندې به جنتین داخلي کې دلته چې په کومه باندې داخلي کې ټول ورته کولاویږي الغرض زړه به دغه طرف کېږي نه به نور طرفونه ورشي دا دعا ویله لا اله الا الله اول کې نفي دویم کې اثبات نو لا اله الا الله حق معنا بده شي کوي لا اله نشته حقدار د بندګۍ یقیني معبود برحق سوا د الله نه دا معنا غیر شي چې لا اله نشته معبود فقط حقیقت باطل ځکه دې کوم معنا دا شو چې هغه باطل ما الله جوړيږي لا خالق الا الله به خود مکی مشرکانو د پیغمبر سره جنجال وري وکي لا حاکمیت الا الله دلته به نور اقسام د بندګۍ د رب العالمین پورې خاص نشو معنا دا ده چې لا اله نشته حقدار د بندګۍ یقیني الا الله سوا د الله نه بل حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ویل شي بلال مال بیان ک هغه عمل چې تا کړی په اسلام کې ما ستاد پڼو هغه کشار اوریدو زمانه مخکې بل جنت کې هغه څه خپل یو عمل نکوم چې هغه ډیر امیددار زما په نسبت دي شواز دین چې کله او د سو کم د شپې کې د ورځي مګر دغه نور څه درکاته منځ هغه نور څه به منځ کو ما کتب لیکم چې الله د خو مال مقرر کړی شوی دی الغرض تحیت الوضو دا په سبب دې خبر د پاره جوړیږي چې انسان په جنت لور باندې داخليږي دویم سوال په حدیث باندې داري چې پیغمبر اول جنت ته داخليږي بلال ته ور مخکې لاړو جواب دا دی چې دل ویل کېږي د ګار په صفت باندې تک یو بل حدیث کې راځي پر روایت د ابن عامر باندې دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان نشي چې او د سوي کې خپل او د سینې سنت طریقې برابر ثم يقوم بودري دوه رکعات منځو کې چې زړه او مخې د رب العالمین په طرف باندې متوجي کړي الا وجبته الجنه بده کې د انسان لپاره جنت واجب شي یو بل صحابي فرمایي بیمار پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره شپه وکړه دا او د صبح ورته راوړي د حاجت شي نه بیمار سوال وکما ورته وځستانه سوال کومه
چې ستا ګاونډي واقع شي په هغې دنیا کې وایي دې نه بل وایي همدا زما لپاره بس دی نو بیا ویلې بکثرت السجود نو دې شیانو له به هم ډېر متوجه کېږي سجدې به کوي زیاتې په دې سړی رب العالمین له نږدې کېږي په قیام اللیل په دعا په سجدې په نفلي منځونو په قرآن په نفلي صدقاتو په جهاد په دعا په اخلاص باندې په زکات باندې په مانځه باندې په ایمان بالملائک په ایمان بالکتب یوه سجده مانځه ده یوه سجده سهو ده یوه سجده تلاوت ده یوه سجده شکر ده یوه د مصیبت ده بس خلک به د مانځه نه وروسته یو سجده کوي هغه سجده به غیر مناسب یو بل صحابي فرمایي بما د صحبان سره ملاقات راغی وی ما ورته ویل چې عمل ما راوکړه چې زه هغه عمل وکړم الله مې جنت ته به داخل کړي بیا ویلې یا مې داسې ورته وي احب الاعمال الى الله چې هغه عمل الله رب العزت له محترم وي چپ پاتې شو بیا مې ته سوال وکړې بیا چپ پاتې شو بیا مې ته سوال وکړې بیا چپ پاتې شو بیا ویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مبارک پوښتنه کړې وه هغه ما ویل چې علیک بکثرة السجود سجدې کوه الله لپاره فانک یقینا ته هېڅ سجده الله نه کوې مګر الله په دې باندې ستا درجه اوچتوي او ګناه دې ورباندې ختموي دا صحابي فرمایي ما د ابودرداء سره بیا ملاقات وکړم دا پوښتنه مې ترې وکړه داسې ما له ویلې کوم چې ثوبان ما له ویلې وه بیا د رب العالمین دا انسان رب العالمین له کله محبوب جوړېږي مانځه باندې په ذکر باندې قرآن باندې او دغه شان د الله په نومونو یادولو باندې د الله په وړاندې د زړه د قیدو غوندې تړلو باندې الله له وخت ورکولو باندې چې انسان رب العالمین له وخت ورکي د الله د اولیاء سره کینی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکي د الله لپاره د خلکو سره دښمني او دوستي وکي قرآن د شي غمګین اواز باندې وای هغه ایتونه وای اعمال کوي چې مخکې ته يحب راغلی دی د امانت له حاصله د وادي پابندي او د دروغ نه ځان ساته یو بل روایت کې راځي ابو موسی شریف فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی چې صلات الضحى منځو کې څلور رکعاته او مخکې دی څلوره بني له فی الجنه بیت فی الجنه در لپاره جنت کې کور جوړ کړي شي الغرض صلات الضحى دا سبب دی لپاره دخول الى الجنه او بل روایت کې دا راځي ام حبیبه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدل هغه فرمایي چې په څلور رکعاتو باندې مشواله وکړي مخکې نماز پکې مانځنه او څلور وروسته دغه نه الله عز وجل به دا بند کې په اور باندې الغرض د جنت ته داخلېدو لپاره سو اسباب منګه ویل خو یونه څلور رکعاته مونږ نماز پکې مانځنه مخکې څلور وروسته څلور رکعاته مونږ دغه شان صلات الضحى زیات سجدي کوله او اېدې سره او داس کول دغه نه وروسته به دوه رکعاته مونږ او کلمه شهادت غزا کوله رب العالمین د رضا لپاره د جمعات سره تعلق او دغه سره نفلي منځونه کوله حلال حلال ګڼل حرام حرام ګڼل د رمضان د روزي اهتمام کوله فرض منځونه حج کول عمره کوله زید استغفار د یتیم تربیته او حیوانات له بتور مثال ابو غیره دا شي نه ور کوله او دشي کړه کول چې کله تمر شي خلص ذکر حسن وکي الله عز وجل تعالی به دې باندې جنت نصیب کی رب العالمین موته اهل جنت وګرځي